بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نظر لگے دا حق دی وورو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی نظر لگے دا خو اوہ کٹوئی ترسی او انسان مقبری ترسی یو حدیث کی دیسی مرضی و روایت کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی زما دا امت دیر خلق با پا نظر سر مری با بیماری پریدا کمزوری کیدا پریدا دیر خلق با پا نظر لگے دو سر مری ذکر دا اکثر دا غٹی بیماریانی نہیں اللہ ایتی منگ ساتی لکا دا کینسر بیماری شو دیسی بیماریانی چی ڈاکٹری اصولو کی لا علاج ہے اکثر دا بیماریانی چی پہ انسان بندی رائزی او بیا دا خلق دا علماء خوالا تری دا پوها تجربه کار علماء خوالا دا دم دا پارا دا علاج دا پارا روحانی علاج دا پارا نو دا خبر مخی تراغلی دا چی اکثر دا نظر دلاسی اکثر دا نظر دلاسی نو دا خپل ځان دا حفاظت دا پارا دا طول مضبوط یقین منگ داوی چی نظر لگی دا حق تی خو یریگا بنا لکه دومره یره به هم نه کوي چې هر څه دنه ګډوډ شي په الله به مضبوط یقین ساتي د ټولو نه ګټه خبره په الله باندې به مضبوط یقین ساتي چې الله تعالی الله به ستا حفاظت کوي او دویم د سهار ماښام اذکار مه پرېږدئ او دریم د فرض منځونو نه بعد چې کوم اذکار دي دا مه پرېږدئ الله به دې حفاظت کوي الله به دې ساتي د بدو سترګو نه د جادوګر د جادو نه هر څه خو صرف دیزی که دی خبری تمی اشاره کوله چی دی حدیث نه دا مسئله واضحه شوا چی نظر لگیده سی دی نظر لگیده حق دی چی کل اللہ اغواری نو دی انسان تا پی نقصان رسی نقصان ورطا ملاوی ابو سعید الخدری وی ان جبریل ات النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام یورس پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا سراغے ويا محمد اشتكيت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فائدہ منگ ذکر کردی ہو چی جبریل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا محمد سر آواز کئی او یا با باندچی را کنو باندچیان خدای چی کم علمی او یا با یهود و نصاراو کو و دین راو دا ندی روا چالا چی پیغمبر تا مخامخی دی سی آواز کردی ہوئے جبریل وتوی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشتکیت بیماری پیغمبر تیوی بیماری فقال نام یو بیماری اما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او بیماری نو جبریل علیہ السلام پی دم واچو گورا نو یو مسئلہ خود دا ثابت شوا چی تده مسلمان خوالا ورشی او بیماری نو دا دی انتظار مکو چی دی بتا توی چی پا ما بانی دم واچو خود تا پی دم واچو اللہ بدر اجر درکی اللہ بدر اجر درکی او اغلب شفا ورکی نو باز دی تا ڈڑا لگه ولی چی ما تا بدا سڑای وی چی پا ما بانی دم واچو کی دیشی اگه دا نخو خی پا معنی دی چی یعنی اگه دا غواری چی زب اگه حدیث کی داخل شم او یا زر کسان وغا حدیثی دی یا کی دیشی دا غنیر تکلیف پی دیر او دی خبری تا توجہ نی تلی نو تا دخپل طرف نبی دم واچو کنا جبریل علیہ السلام اس دیز کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا وی بیماری اغوی نعم بیماری اما دمی پی شروع کو وی بسم اللہ ارقیک دا دم یاد کی هذا جبریل علیہ السلام دم دی بسم اللہ ارقیک دا اللہ پا نم سرا پتا باندی دم اچوما من کل شیئن یؤذیک دا ہر آگا سنہ چی تالا تکلیف در کئی یعنی مطلب ہے چی دم دی دا پارا اچوما پتا باندی چی ہر قسم تکلیف چی تا تلے چی دا سشی چی دا ختم شی من شر کل نفسین او ده هر شر ده نف او ده هر نفس ده شرنا او ده هر نفس ده شرنا او عين حاسد او ده هر حسدگر استرگینا مطلب دا شو چی ده دم پتا بانی ده پارا چوما چی ده هر شی نوسا تلیشی جی تال تکلیف در کئی او ده هر نفس ده شر نوسا تلیشی
او د هرې هغه سترګې نه وساتلی شي چې هغه څه ده هغه حسدګره ده. الله یشفیک، الله دې وی تعالی شفا درکړي او الله به شفا درکوي. بسم الله ارقیک به وی د الله په نوم سره په تا باندې دم اچومه. د حدیث ما مسلم راوړی. یو خو دا فایده چې دا دم د جبریل علیه السلام دم دی ګورئ چې دا دې پوره یقین سره ووي که نه الله پکې شفا اچي. بسم الله ارقیک من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. شفاء دي الله درك أو الله بشفاء دركي. إشارة ديتا جبريل عليه السلام دمچي هو إشارة ديتا وكرا كذا جبريل يما أو دم زما أو كدم زاچو ما هم شفاء بسوك وركي أغبى الله وركي. وبآخر كي بيوي بسم الله يرقيك د الله په نوم سره دم اچومه. بل یو لویه مسله د حدیث نه دروته کیدای شي ستاسو ذهن ورته تللی هغه دا چې نظر لګېده حق خبره ده. نظر لګېده حق خبره لکه دا بعض ګمراه فرقو ولشتي ویجي نظر لګېده نشتي او دا څنګه. نو د څنګه جواب دا دی چې بس الله وغوښته نو لکه موږ خو دا نه وایو که نه چې دا نظر په خپل اثر کوي. موږ دا خبره چې ته نه ده کړې. موږ وایو نظر لګي په اجازت د الله سره چې الله ونه غواړي بیا نه لګي. ډېر خلک داسې دي چې هغوی ته حسدګرو کتلي دي، دشمنانو ورته ښه کتلي دي، د برکت دعاګانې نه دي غوښتلې ورله او بیا هم نظر پرې نه دی لګېدلی. الله ساتلی